چې دا یو ورځ په نوټس باندې دا میټینګ پرون نابروز فکس شو نن دومره ګڼ تعداد کې چې یو غټه جلسه ته جوړه شوه نو چې نن دومره وشو نن پیغام ملو شو چې دا دومره خلک چې راغلي وو که دې ځان سره یو قسم بل راولي نو ما په خیال چې په زرګونو تعداد کې به انشاءالله تعالی موږ روانېږو او موږ به ټول په یو ځای ځو زموږ د ضلعي تنظیم د تحصیل تنظیم چې کوم دی هغه کامران بادشاه صاحب دی به هلته نه شب قدر نه راځي چونکې هلته کې د هغه علاقو والا به یو ځای شي موږ ته به هغه لږ اوږده پرېږدي ټایم به شارټ وي موږ به سردریاب کې ټول هغې سره یو ځای شو د ښکته دعاوې دا زموږ ملګري او انشاءالله هغې هلته چې راشي نو په شریکه ما هغې سره خبره کامران سره کړې ده بیا په شریکه ټول به د تنظیم ملګرو سره موږ په شریکه جلسه کې شرکت کوو هلته به هغې سره ټول موږ د دعاوې ملګري ټول یو ځای د تحصیل ناست یو چې زموږ یکجهتي دغه شي ځکه چې دا موقع دا د باچا خان او د ولی خان په نوم باندې ده په هغې باندې د هېچا اختلاف نشته د نن سبا زما او ستا او د بل به اختلافي خو په دغه مشرانو باندې د چا اختلاف نشته بلکې د ټولو پښتنو پې نشته خپل منځ کې د نن سبا سیاست اختلاف په خپل ځای نو د دغه د دې د کلیزې دغه کول لپاره منظر لپاره انشاءالله تعالی مونږ ټول هلته کې یو ځای کېږو او زه به او دا به مونږ ثابتو چې دعا همغه شان څنګه چې مخکې د بابا کور دی اوس هم دی او بل زه دا وایم چې څنګه د الیکشن خبره دلته کېده نو تا ته پته پاکستان کې الیکشن دی ټول په پیسو خرڅ شوي الیکشن دي دلته فیر الیکشن شوی که فیر الیکشن شوی دا ظفر علي خان ګټلی و زه دې ګوایم حالانکه دی د جی وی کینډیډیټ خو زه دې کې بخیر انسان به دغه کېږي فیر الیکشن شي هر کله په دې دعا وکړي فیر الیکشن عوامي نیشنل پارټي به انشاءالله او عوامي نیشنل پارټي نه چرې دلته څوک فیر او صحیح الیکشن دا یوازې د نن ورځ خبره نه ده که تاسو وګورئ چې احمد ولی خان صاحب په سینټ کې هغه کم سټینډ اغوښتی دی په کم ایشوز باندې خبره کوي د پښتنو په هر یو دغه باندې راپاسي او هغه دې حده پورې خبره رسي چې نن هغه ته کم بد رد وینا شروع شوې ده دا د یو پلانینګ لاندې شروع شوې ده او هغه حتی دومره لاړل خبره چې اوس پکې باچا خان بابا پسې فخر افغان پسې هم خبرې شروع شوې نو زه هغه خلکو ته دایم چې اذان ته پښتون وایي نو کم از کم خپل ګریوان کې دی وګوري چې مال بل پس دومره خبره کول پکار چې څومره زه موړی شم زه یو بل سړي دومره بد وایم چې دومره بد زه په خپله ځان پورې هم برداشت کولی شم خو که نه زه په خپلو بدو باندې خفه کېږم او بل پسې بد وایم نو دا بیا ډېره خرابه خبرې نو ایمل خان زه یم بالکل ټیک سیاسي لاین باندې روان دی کم زموږ د نیشنلیسټو لاین دی او د نیشنلیسټو لاین کې پکار دی خلک سپورټ کړي که نورو پارټو کې د نیشنلیست سیاست کوي نو پکار چې د هغه ملاتړ وکړي ځکه که د پښتنو ته څه ګټه میلاویږي نو اب هم زموږ په خپلو اتفاق باندې میلاویږي خو پنجابي هغه ته څه نه وایي سندي ورته څه نه وایي بلوچي ورته نه وي پښتانه ورپسې راپاسي دغه کي نو مونږ نن چې ته وایې چې یاره دا خلک بیا ان پي کې نو ان پي کې دا شعور چې دی په دې وجه راوچت شو چې مونږ ټول په یو پیج باندې یو که زموږ خپل منځ کې هر څه دغه وي خو لکه د ایمل خان په قیادت کې که تاسو نن ګورئ ځکه هغه یو کلیر کټ سټینډ اغوښتی دی په سنټ کې د هغه د اواز دی نو داسې اواز دی چې مؤثر اواز دی او هغه خپل دغه کوي دې شي پروا نه هم کوي ډېر دمکې هم ورته میلو شو ډېر دغه هم ورته میلو شي لایف تھریټس هم ورته میلو شو هغه وایي چې یار یو خبره کول دي نو بیا په سمه کول دي نو دا د هغې وجه چې نن پښتنو کې یو شی پیدا بل تاسو وګورئ بل طرف ته زه بیا هغه سیاست ته ځي خبره دومره اوږدې نه تاسو نن د پی ټي آی مونږ ته وګورئ کارکردګي لکه په دې تحصیل کې به صرف مونږ وایي زه بار نه ځو دې تحصیل شب قدر به زه خبره وکړم نه صوبې به خبره کوم نه د دې تحصیل شب قدر کې دا د بیا کال برابر شو د حکومت او دې خوا هم وزیر او خوا هم وزیر او امنیه او ټول شیزونه نو خو لکه ټیک د ځان له دې هم کوي مونږ په هغې باندې نه یو خو پکار چې عوامو له هم څه شوی وي نو عوامو له مونږ نن څوک په مونږ الزام لګوي دا لګوم خو مونږ ته عوامي خو خولی شو که نه چې بهی دا کالجونه دا یونیورسټۍ دا روډونه او دا څه پټې نه ښکاره دي یو خوا سړی سې ځان نه وایي نو خبره چې څه کار شوی نو پښتنو به نن ویلې وي چې یاره په میرټ نوکری شي خو دوی خو ختم که اوس په تېر یو کال کې چې کم 14,000 خلک دی بلو اسمبلۍ نه بل پاس کا هغې وکړ نو تاسو ماته دا و چې په دې صوبه کې خلک شو صرف وجه چې دا د پی ټي آی ورکران نو دا هغه وخت نگران دور کې چې کوم زموږ د وزیرانو څه د جی وی څه ان پی د مشترکه واته میاشت کې چې کوم برتی شو سوړ لدی سملې نه وخت نو څوک وخت د پښتنو بچي وخت زما بچي استا بچي په دې کې نو عام خلک کلاس 4 او ټیچرانو دي لکه د هسپتال کې څوک نوکران شو یو اټول دی وخت نو خبره دا چې ځکه چې دا خو د پی ټي آی ورکران نو په دور کې شو نو اوس کدي خپل کړي دي نو دا خو دي داسې ولارې دي چې سبب د دې 15 کال الیمین یا د دې تیر شي او سبا د انټریو مونږ ما کار بیا کو چې بل پاس کا چې دومره شوی دي
نو اوس دا ټول بل پاس کو باسه خو نقصان بچا د هغه غریب خلکو ته چې کوم دی نوکری د پاره نوکری د مجبورۍ نه خلک کوي چې د کور خپل نو لہذا نور خبره نه کوم خو تعداد نشم خول ځکه چې دا باسه د غشي خو تاسو میډیا والے تاسو نه شي پټ نه خپل کسان نو دروي په سردریاب چې زمونږ خلک درشي تاسو به ویني سردریاب کې ټول رايوځي شي تاسو به ویني کلهږي نو تاسو وایي چې را لګو کله بل ځل نه خو تاسو وایي چې خو نو دې کې بس موږ خپل وسو کو انسان خپل وسو پورې پړ دې زه خدا سره نشم ویل ځکه چې زه خپل ځان باندې زما اختیار شته که پاور جام دیو مو جوړو مو ټیکوم نو په نور خو او دا خبره مهرباني